पार्लियामेंट गया है। पार्लियामेंट ने 2 नंबर के वोटों से इमरान खान के अक़लियती वोटों को लेके 2 नंबर के वोटों से 2/3 मेजॉरिटी हासिल की है और पाकिस्तान की हुलियों को बिगाड़ के रख दिया। पाकिस्तान में आइन नाम की कोई चीज नहीं है। पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी और इसके दोस्तों ने फैसला किया कि हम जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। जालिम सुल्तान के खिलाफ कोई और कहे या न कहे, पश्तूनख्वा का कारकुन और तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का कारकुन हम जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। नहीं मानते हम जुल्म के ये ज़ाब्ते। जुल्म का निज़ाम मुर्दाबाद। ब्या मुझ वुली दल वुज माज़िगर रक्षिनो ब्या वुली रोजगार नस्ता ब्या वुली ज़्यादा बच्चे तो पार सेहत प्रोग्राम नस्ता ब्या वुली पवतन किस अस्पतालों में नस्ता ब्या वुली पवतन किस स्कूलों में नस्ता के दारा के चले या वोट पनीवी करोड़ रुपए अज़ीज़ान या वोट पनीवी करोड़ रुपए या वोट न दी दुआ नहीं दी पनीवी करोड़ रुपए सोच स्कूलों में जोड़ी पनीवी करोड़ रुपए 100 अस्पताल जोड़ी पनीवी करोड़ 100 गरीबान रोडे की बर्दा न कहू मगर अल्लाह पाक पैदा करियो पर ढेर गनी वतन पैदा करियो। अल्लाह पाक गैरत दे अल्लाह पाक गैरत दे पश्तून काम बलोच काम गैरतमंद काम दी अगोते ढेर जोरवर द गौर करे दे दलाई लामा मजहबी दगदई द तिब्बत सर्वेश काल की जे पिंजोस द मल्क चले द दलाई लामा गर्द आबादी पश्चिम की पिंजोस ला कन्नदा चीन 2 अरब दलाई लामा उतवाई कि मा बनज़िरे زدا पिंजोस ला कयम زما خپل دود دستور دی زما خپل مذهب دی زما خپل دغه د ما سره به گزاره کوي چین 2 عرب دی بیا اخري چې مجلسونه سره وکړل دا یو ډېر هوښیار خبر هغه کې دا وکړه شروع تر ازادۍ راکښته راځي چې مجلس سره پاکستان کوم د عمل جوړول غواړي بلوچ دی پښتون دی سندای دی سرایکل دی کله مجلس سره کوي less than independence تر زادادی لاندې چې غواړي راسي سره کښېمون دا ملک چلو په خوشحالۍ چلو نه د چا خیرات غواړو نه د چا زکات غواړو نه د چا دغه کوو هیڅ چا څه نه غواړو چې خدای پاک زما په مځکه کې د بلوچ په مځکه کې د سندي په مځکه کې هر څه پیدا کړي دي دلته علما ناست دي د اقوام متحده قانون هم دا وایي د انسانیت قانون هم دا وایي قرآن کریم هم دا وایي چې پر دې باندې اول حق د هغه کام دی دا دون ظالمان خلق به په باچۍ نه پوهېږي په څونه بې عزتي په څونه تکلیف په څونه خواري افغانان چې ملا تړلې ده نه عزت ساتي نه قیام پرېږدي نه ښځې پرېږدي سهار ماښام یې لارۍ ورته نیولې دي بې شرمه بې حیا خلک دي چې د افغانانو جنګ نه وای کړی ستا مور خو به روس پخوا نه برابر کړی افغانان ورته ودرېدل دا د ضیاءالحق خبره ده زما نه ده ضیاءالحق د دوی بابا دی دا د ضیاءالحق خبره ده ضیاءالحق پاکستان خلکو ته به ویل چې افغانان مه تنګوئ افغانان سره کومک وکئ افغانان ول زموږ جنګ کوي افغانان وروسته ولاړ دي زموږ جنګ کوي چې هغه په ټکور شو په لکونو شهیدان شو دلته رالو دلته هم ډېر خدمت وکړي د هر افغان که ازبک و که تاجک و که ترکمان و که فلاناو دویمه ژبه یې اردو یې زده کړه دلې یې سبق ووایه دلې یې زندګي وکړه بس به دې واخیستل پښتانه ته یې به ځئ تا کراچي کې ما نه پرېږدي په لاهور کې ما نه پرېږدي په حیدرآباد کې ما نه پرېږدي په خپل کور مې نه پرېږدي خیر خو دی دماغ یې خراب کړي مه کوه خدای ته وګورئ نه پاکستان کاکو مه کوه زه له خوږ به کو بیا به نو سره پیدا کولی وایي اسمان نړېدلی دی وزیر اعلی د پېښور خوارکۍ راغی کښېنستی د عمران خان د جیل سره
یو سړی نه دی د څلورو کروړو انسانانو نماینده دی الیکشن یې ګټلی دی وایي موږ به ګورنر راج ولګو ته چې ګورنر راج ولګوې بیا به موږ ولسي راج ولګو بیا ولکه به دې کوڅه کې یو راسه تېر شي څوک بیا به پښتانه خپلې کوڅې ونیسي بیا به پښتانه خیبر ونیسي بیا به پښتانه دیر ونیسي بیا به پښتانه وزیرستان بند کړي بیا به پښتانه ژوب ونیسي ولکه یا په اسمان ولاړ یا په مځکه لیونتوب به نه سره کوو اوس هم ښه ولاړه ده راسئ دا ملک وچلوو په سړیتوب یې وچلوو ملک به دې نه کړو دی چا ملک په ښکنځلو په نفرتونو په مرګونو پر مخ نه ځي ملک په انصاف پر مخ ځي په انصاف تیر هیر راسه انصاف وکړو راسه غریب خلکو ته دلته په سوو انسانان دي موږ هم چې وږي خلک که څه به ژیو قرآن کریم وایي چې کاکا دا ستا په رزق کې د غریب سره کومک کوه دا خبره زما یېره شوه دا زموږ جنډې یې لګولې یو ښاغلی ملګری بخ خورکۍ بجلي ونیوی رایله سو شهید سو د بخ د بچیانو د بخ د کور چې در څو یې بچا په پښو درېږي د تعلیم خرڅ هم پر پښتونخوا دی د ده د کور خرڅ هم پر پښتونخوا دی د ده د لور خرڅ هم پر پښتونخوا دی د ده د بچیانو خرڅ هم پر پښتونخوا دی د اسمانه یې موږ پیدا کوو کې د مځکې پیدا کوو مرګ خو سړی نشي دغه کېدای یو سړی قرباني کوي یو سړی سهار ماښام دلته لیکل کوي یو سړی سهار ماښام په یخ کې دغه کوي دا هر یو د کام سپایي دی بخت زه نه یم ورغلی پاتاله به ورځم دا حق لري دا د پارټۍ فیصله ده بخت خدای وبخښي خدای بخښلی دی غریب سړی و واړه ماشومان یې پاتې شوي دي د ده د کور ګرد خرڅ پښتني خرڅ باچې خرڅ ده د ده د کور پښتني خرڅ د ده د بچیانو تعلیم چې تر څو د بچیان لوڼې دي چې هر څه دي انشاءالله پښتونخوا ملي پارټۍ به د بخت د کور خیال ساتي انشاءالله بخت هر وخت عزیزانو پښتونخوا ملي پارټۍ د دې کام چوکیداره پارټۍ دلته وایي خدای توبه مې ده سړی به څه کوي نه په عزت پوهېږي نه په دغه پاکستان کې د هر یو وردی په دنیا کې چې یو پولیس سپایي ښکاره شي ګډ خلک په ارام شي وایي بس انشاءالله خیر خیریت یعدي پولیس والا ولاړ دي څوک بدماشي نشي کولی چې یو بله وردی ښکاره شي خلک یې احترام کوي چې د پادري وردی ښکاره شي خلک یې احترام کوي دلته وردی هره وردی ودالته رسېدلې ده چې پولیس والا ښکاره شي خلک په کورونو نه وځي وزیمړي په جیبو کې راګرځي پوځیان لا ګزاره یې کوله دې هم کار وکړي تا په غاړه وردی ده دا د ګرد تنظیم نښانې ده د ګرد تنظیم نقشه ده په دې کې په دې وردی کې ته د یو بدماش سره کښېنې سودا ورسره وکړې د بدماش سره کښېنې سټ پر خرڅ کړي ستا د وردی بیا هېڅ نشي پاتې بیا هغه درته وایي څنګه یې زویه څنګه یې تا کار برابر شوی چې تا خو 15 کروړه جمعه اخیستې دا مه کوئ خلک چې وایي د وردی د پلانه ده وردی ځکه دوی بدنامه کړې ده مړ د فوج سره د پولیس سره د پلانا سره هېڅ بدي نه لرو موږ داسې پاکستان غواړو داسې پارلیمنټ غواړو چې هلته د ولس په ووټ منتخب خلک ناست دي او ووټ یې ګټلی د پاکستان هر څه به په منتخب پارلیمنټ کې جوړېږي خارجه او داخله پالیسۍ فوج دپاره خپل چوکاټ دی د عدالت دپاره خپل چوکاټ دی د نور شیانو دپاره هر سړی په خپل چوکاټ کې اوسي او که چوکاټونه مات شي دا اوس سپیکر څه ووایم اوس دا راغلي دا کوچله راغلي کوچله ودې زه ما سپیکر بوله زه اولدار سپیکر په دې بولم دا راغلی و کوچله ویلې
اوس بده خبر نه شو په پلان لاس کې راغلی و دلته دغه ته ویلي و دا اوس زموږ ګورنر دی مجبور یم ګډ خلک لڅوم مجبور یم ګډ خلک لڅوم دا ته ویلي و چې زموږ د فوجیانو خبره سوې ده موږ ته به د پاکستان په درې برخې کې 2 برخې سیستان راکوي په زور له محموده پوښتنه وکړئ له محموده پوښتنه وکړئ چې دی پر کم سیټ درېږي ما ورته له لالې ونیسئ یاست که څه کوي هم څه به در اخیستی هاي څه کوئ بیا نورې خبرې نه کوم خلک پر موږ الزامونه لګوي موږ ته دا ښوونه سوې ده موږ ته خپلو پلارو مندو د وطن سره د مینې سبق راکړی دی پښتونخوا ملي پارټۍ په اقتدار کې نه وه اته اتیا زه د فراډیتوبه لا نوم راغلم د فراډیتوبه زه رالمه دوی هغه وخت IGI جوړ کړی اسلامي جمهوري اتحاد په دې کې د پښتانه ګډ مشران عوامي نیشنل پارټي پکښې وه ساجد ملګری ناستې بلوڅ مشران پکښې وو جمعیت علما پکښې وه دا ګډ پکښې وو د بېنظیرې خلاف یې معامله جوړه کړې وه دوی را روان وو دلته یې جلسه وه موږ نه وو د بېنظیرې سره موږ پارلمنټ کې هم نه وو لیکن چونکې د ولس د رایې خلاف یې کار کاوه موږ په دغه کوټه کې په تورو جنډۍ د خپلو مشرانو استقبال وکړ موږ په بېنظیره به کار نه لرو خلک به نه په عذابه وای خلک به نه دغه کوئ او دا داسې بد خلک دي دا کوم خلک چې دلته جمهوریت ماتول غواړي دی مجيب الرحمن ته اقتدار نه ورکاوه ملک یې مات کړ بیا بېنظیره خواره دوی فیصله ورته وکړه چې خامخا یې وژنو بېنظیره راغله پر فلاني ایرپورټ کراچي ایرپورټ ښکته شوه دا ډېر بد خلک دي دا په هېڅ کې نه دي د بېنظیرې سره په موټر کې د پیپلز پارټۍ د پاکستان ټول مشران ناست وو پښتانه مشران شفاف سره وو اعتزاز حسن ورسره وو د سند مشران ورسره وو د بلوطو مشران ورسره وو دا ظالمانو بمان ورته کښېښول 2 بمه 3,500 کسه مړه تر ننه پورې چا دا پل نه ووه چې دا څه شي پر هغه سربیره یې بېنظیره خواره نه پرېښوه اخر یې مړه دا د حسابه وتلي خلک دي دې چې وکړه هغه یې وکړه دا پاکستان دا مرګونه دا حلالول دا یو بل دغه ته دا د پاکستان د ماتېدو لارې دي موږ دوی ته خواست کوو موږ هېڅ نه غواړو هېڅ سم جمهوري الیکشن وکړئ ګرد پیپل پارټي وګټي زنده‌باد ګرد نواز شریف وګټي زنده‌باد ګرد جمعیت علما اسلام وګټي زنده‌باد ګرد تحریک پلانا وګټي زنده‌باد لیکن د ووټ عزت وکړئ الیکشن وسو ته اندازه لګوه عمران خان که لیونی پاگل تا ولې وزیر اعظم کوي د پاکستان وزیر اعظم دې کوي د پاکستان دغه دې په لاس ورکړ بیا هغه چې د ولس لاس په مخه واخیسته اوس معامله پسې رااخیستې ده چپه او راسته چې کم د اوس خرڅېږي دا هم خرڅوي بل رانیسي په 90 کروڑه روپۍ لکه د ګل پسه هغه ښه پاکستانی دی او چې سودا نه کوي هغه بل پاکستانی دی تو ستا پر انصاف تو ستا پر باچهي تو ستا پر بیا ګډ عدالت ورته ودرېدی د تاریخ انصاف پسې نقشه پټه کړه بند یې کړئ بیا چې ځینې واخیستی پرې خوا یې نه پرېښو بیا الکشن وشو الکشن یې وګاټه دا یې په وچ زور ځینې اخیستی دی دا نازولي کشنیان زه نه شم ځینې خبرې کولی دا نازولي کشنیان دا پښینم یې ولفټي مړ شو په دغه کې 14 نومبر باندې پر سر سر یې ویشتلي بیا په تاڼو کې چې کوم ظلم کړی دی د ښځو سره د کشنیانو سره اوس وایي دا به ته یې منئ موږ یوه کلمه ویله د بله کلمه نه شو ویلی ما په خدای قسم یې چې پر ګام ګام سړي مري که دارنګه بچې راڅه وکړي چې پر ګام ګام مري چې پر ګام ګام موږ د چا یو خدای یو سجده او په دغه کې اقبال شعر دی که د چا دی
وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدہ کہ تے گران بولے داد زرگن سجدوں سے تا خلاصی. وہ سجدہ کوا مجھے وہ سجدہ کو مجھ دا مور پئی کی داز دکڑی، مجھ پشتانہ دا مور پغیش کی داز دکڑی، مجھ دا پلار پسر پداز دکڑی چھ بچے یو خدای با منی بل خدای با نمانی. یو خدای اغلم ہاں خدای چھ دا کائنات پیدا کڑی دا غلار دا گران بھئی خلار اغا دا جزانو مکوری خبر دا مجھ قانون دی قرآن مجھ دا حق پیروان جزانو مجھ دا چاہ سر بد نکو دا پاکستان جوڑے دو لار دادا پارلیمنٹ میں دا طاقت سر چنائی التبر خارجہ و داخلہ پارسی کی عدالت با آزادی انصاف بکی لکل والا با آزادی لکل بکی. جی جی گلارے جی بنا تجھے اردو شروع کم تھی کر لگیا والا سے. میں معافی چاہتا ہوں اپنے پیار لوگوں سے. ہم یہاں تاریخ تحفظ آئین پاکستان ہم نے لوگوں کو گالیاں دینے، لوگوں کو بڑا بڑا کہنے کے لیے نہیں بنا. ہمیں یقین تھا جس انداز میں تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، جس انداز میں ایک 2 نمبر کی حکومت بنائی گئی، ہمیں یقین تھا کہ یہ حکومت آئین کے بنیادی ڈھانچے پہ حملہ آور ہوگی. اسی لیے ہم نے 1 سال پہلے یہاں بیٹھ کے اختر جان مینگل اہل سنت والوں نے تاریخ مولانا علامہ ناصر عباس بھائی نے ہم سب نے مل کر تحفظ آئین پاکستان کی تاریخ کی بنیاد رکھی. ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم یہاں چاہتے ہیں کہ یہاں آئین کی حکمرانی ہو. آئین ایک سماجی معاہدہ ہے. اگر کسی آدمی کے پاس، کسی پارٹی کے پاس ساری قومی اسمبلی کی سیٹیں ہوں، انہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کر دیں. ہمارے یار لوگوں نے آئین کا کباڑا کر دیا، عدالتوں کو بند کر دیا، ججز استعفیٰ دے رہے ہیں، اور ہم سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ہم اس 2 نمبر کی حکمرانی کا ساتھ دیں. عدالتیں، سیاسی عدالتیں جبر کی قوتوں کی نمائندہ ہوتی ہیں. سیاسی عدالتیں ان لوگوں کے خلاف بنتی ہیں جو معاشرے کے لیے مثبت فکر رکھتے ہیں، جمہوری فکر رکھتے ہیں. پارلیمنٹ تب وہ ہوگی جب یہاں سے تمام پالیسیاں اوریجنیٹ ہوں گی. پارلیمنٹ گیا ہے، پارلیمنٹ نے 2 نمبر کے ووٹوں سے عمران خان کے اقلیتی ووٹوں کو لے کے 2 نمبر کے ووٹوں سے 2/3 میجارٹی حاصل کی ہے اور پاکستان کی حلیوں کو بگاڑ کے رکھ دیا. پاکستان میں آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پشتونخوا ملیام پارٹی اور اس کے دوستوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے. ظلم کے خلاف کھڑا ہونا نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین جہاد ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. کوئی اور کہے یا نہ کہے، ظالم سلطان کے خلاف کوئی اور کہے یا نہ کہے، پشتونخوا کا کارکن اور تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین کا کارکن ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے. نہیں مانتے ہم ظلم کے یہ ضابطے. ظلم کا نظام مرد آباد، ظالم مرد آباد، غیر جمہوری قوتیں مرد آباد. بات یہ ہے تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا، تحریک تحفظ آئین پاکستان نے. ہم ایک ایسی پارلیمنٹ نہیں کہہ سکتے جو صحیح منتخب نہ ہو، جہاں عوام کی روٹی کپڑے کا بندوبست نہ ہو. مرچش غواړو عزیزانو، موږ دا غواړو، وای څه غواړو؟ موږ څه غواړو؟ کور د پښتانه غواړو، کور غواړو، کالي غواړو،
دوی لره سیالي غواړو موږ په جهان کې هر انسان سره وروري غواړو کور غواړو خالي غواړو موږ د ټولو انسانانو سره ورورګلي غواړو دا دنیا یو ښایسته دنیا جوړول غواړو دا دنیا په سړیتوب فرسته کېدای شي دا دنیا د انسان سره په نزدېکت فرسته کېدای شي دا دنیا د انسان سره د مذهبونو په برداشت فرسته کېدای شي دنیا کې په سلونو مذهبونه دي د هېڅ چا سره په دې بنیاد کرکه نه کېږي چې د کوم مذهب پیروکار دی د هېڅ چا سره په دې بنیاد کرکه نه کېږي چې د کومه ژبه وایي د هېڅ چا سره په دې بنیاد دغه نه کېږي چې د کوم کاله دی هر سړی چې رښتیا ویل هر سړی چې د رښتیا ملګري کوله هغه زموږ ملګری دی دنیا کې دا وخت په سلونو ملکونه دي هغه ملک به پر مخ ځي هغه ملک هغه معاشره به پر مخ ځي چې په هغه کې انصاف وي په هغه کې د غریب سړي دپاره د ډوډۍ بندوبست وي په هغه کې د غریب سړي دپاره د روزګار بندوبست وي په هغه کې انسانان د انسانانو په رنګ سره اوسي عزیزانو زموږ وروستی وطن د خدای پاک په نعمتونو ډک دی د دې خپلو نعمتونو د ځان په کنټرول کې د راوستلو لپاره قومي اتحاد ته ضرورت دی قومي اتفاق ته ضرورت دی سره کښېنو به عقل به سره شریکوو خدای دې د هر چا وطن د هر چا دپاره جنت کې خپل وطن زموږ وطن چې زموږ په وطن کې نعمتونه دي هغه به خلک را پرېږدي په خواست یې غواړو د خدای په روی یې غواړو په خواسته یې غواړو په زاره یې غواړو د وکیلانو په باس یې غواړو د ملایانو په کیله کال یې غواړو او که مجبوره سو بیا یې سم په شنه سوټي غواړو بیا یې سم په شنه سوټي غواړو دا به آخري خبره سوټی آخري دی عزیزانو نه ده ډېره بده نه ده ډېره بده حادثه روان دی مهرباني وکئ لاس پر واچوئ دا جلسې له کوم خلک راغلي لاس پر واچوئ تربورګلوۍ ختمې کوئ د انصاف ملګري شئ خپلې جرګې جوړې کوئ د خپل قام دپاره د خپل قام دپاره د سیالۍ لښکرې جوړې کوئ موږ ستاسو ټولو د ښځو نرو د کوچنیانو لویانو د سپین ږیرو د کومه ځایه چې راغلي یاست پر موږ مې احسان کړی دی پر پارټۍ مې احسان کړی دی پر خپل قام سره مې خدمت کړی دی خدای پاک به دا شیان نه دغه کېږي په څو نارې کوم لږ زور به جواب راکوئ چې خلک لږ به دغه سي بسم الله الرحمن الرحیم نعره تکبیر نعره تکبیر پشتوستان تاریخ تحفظ آئین پاکستان جمہوریت